बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी घरानों कतूनको तासो बकतली हुई कि अक्सर पुलिस गला शुका और डकैते की मुलजिमान उनसी और ब्यात मुंग तपोस को या द पुलिस ने दागी द इन्वेस्टिगेशन बारा के तपोस को नो दादा का जरा पेशा खल को वेना दावी कि अगीदा पैसे प फहाशे मान खर्च कई ज्यादातर पके दावे चेहरा अगीदा पैसे द ख्वाजा सारा और महफिलों के खर्च कई हुनन चीज द हयाताबाद ताने द कम केस हवाले सर तासु सारा जिक्र कोम आगा केस द टोलो न यौ ढेर ज्यादा मुख्तलिफ थे बल्कि जमा पर पूरा कैरियर के दा पहले जल्दा से रिपोर्ट तासु सारा शेयर कोम कि द हयाताबाद ताने पुलिस कार्रवाई करे दा और द शुको पर इल्जाम के यो ख्वाजा सरा च कम दे आगे गिरफ्तार करे दे हवाले सरा बजता सर यो तफसीली रिपोर्ट शेयर कोम द हयाताबाद द एसएचओ न बतपोस को चेहरा आगी द ख्वाजा सरा सिंग उनीवो बया दगा ख्वाजा सरा च कम दे आगा पखपल तफ्तीश की सवेली दी चेहरा आगा द नाच गाने पजे बांधी द शुको वारदातुन सिंग शुरू कड़ी दी द दे टोल वकुए च स तफसील ले आगा तासु जरा ज पदिननी रिपोर्ट की शेयर को जरूरी हो गोरे कमरान खान असी मुंगो हो औरेदली च पे खबर की मतलब स्नेचिंग की के ना दानन च कम स्नेचिंग शेवे दे तासु आए च पदे के ख्वाजा सरा मुलविसो तासु गिरफ्तार कड़ो दा वो कुआ सिंग शेव और ब्या तासु दे मुलजिम पे सिंग और रसे सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केसर भाई मेहरबानी दा मुसर पर 13 जनवरी باندې دا وښو یو دغه چې سجاد حسین دی مثلا لوړ دی د تلال هزار کلمې کې د موږ سره ریپورت وکړو چې را د بلال مارکیټ راغله ما سودا خښه او په دې کې یو کسو چې تماشه مو سره او زنانه لباس چولې او خاطر زنانه او کپڑے چولې ما باندې تماشه ونیول ما نه موبایل واخیستو او لاړو ته تماشه په زور هغه باندې موږ فایر ورکو خو دا کیسه چې څنګه ولګو سلی چې تاسو خبرو کوو سلی چې کی د پیله د لیډیز ډریس کې پولیس به میران شي وی چې هغه کله دا بیان کړی چې مطلب بس موږ پرم دا هرنته خبرو موږ چې خپل او نو پښان دي هرنته خبرو خو بیا هم دلته چې ما چارج خښنو اکثر دی لکه خلکو موږ ته شکایت هم کوو چې دلته یو کس کې خواجه سراج او اکثر د لیټ نایټ کې د روډ په غاړه باندې درېږي هغه پسې چې موږ ډیپلویمنت هم کولو موږ انفارمیشن هم کې درکو او هغه موږ ته کیسه هغه الګ پسې موږ دې سره کیس یا وکړو شو دې نه پس موږ هغه پسې سر شروع کړو نو موږ هغه کې الحمدلله الله کامیابی دوه درې ورځې پس راغله او هغه کس موږ اریسټ کړو نو موږ هغه دې کیس حواله سره انټروګیټ کړو هغه موږ اول هغه خپل نوم چې فهد دی او خواجه سرا عرف هني دي ځان باندې هني خري اصل نه د ګوجر خان دی پنجاب او دلته نشرابات یوسی نو دا کم کس نه جسنه دي شي او د کار روزګار سکی دا ډاکټر دی سجاد صاحب چې دا ډاکټر دی او تاسو وایي چې بیا تاسو کار شروع کو او ریکی مو کا خواجه سلام کو نیو دې کوم نیو کم زینا او دې چې څه تاسو نیو نو مطلب د 10 ریاکشن یا څه دې موږ دلته کې د حیاتاباد کې باغنران سره ونیولو دلته دې لیټ نایټ ولاړو موږ سپینو جامو کې خلک ډیپلوي کړو او هغه برخه کړو هغه کې موږ دې ګرفتار کړو سره اسلحه هم و د سره هغه ټایم اسلحه نه و او چې کله موږ بیا دې انټروګیټ کړو د کیس حواله سره موږ بیا خپل اسلحه او موبایل د موږ پرووایډ کړو اصل کې موږ چې ګورو مطلب دا د اکثر چې د سنیچینګ وارداتونه کم وشي او ملزمانو نیوي شي موږ ته تاسو د پاره د سنیچینګ کوي نو موږ د خواجه سره او د پاره ته سوي چې د خواجه سره د خلک کم پیسې ورکړي د سنیچینګ ولې شروع بالکل چې کیسر به دا ستاسو خبره ډیره د پوینټ خبر ده دا خواجه سرا چې دی چې موږ یو سرټن ایج پورې چې موږ خلک پیسې هم راکړي او موږ پروګرامونو ته موږ باندې خرچې هم کوي چې موږ هغه ایج لیمټ کراس شي او هغه عمر نه وړي نو موږ به څوک لیفټ نه راکړي څنګه کته چې ګور د فلمونو کې اداکاران چې دي لا خزانانه اداکاران هغه سرټن ایج پورې بیا ورپسې هغه فلمونو کوم شي غوښتل شي نو دغه شان دي دا هغه نو بیا و چې په وجه مجبور چې ما کله دلته کې زمونږ هغه پروګرامونو هغه څه ختم شو او چې افسرانو هم په دې پروګرامونو د مفیرونو باره کې سختي راغشتي نو موږ بیا دې سایډ ته راوړو چې دا بیا زه درغه موقع ملاوي چې راځي چې کوم دسه کو نه دی ویلي چې لکه تاسو خیال کړی یک داسې ځای نه دی چې الته خواجه سرا د منشیات کې ملوث دي کنه نو دسه کو نه دی ویلي چې الته نظر تنګ شوم او د فاسنه چې د هغه وجه نه دی فارالم یاد د پهله پر واردات یا مخکې نه کړی نه چې بس د یو خپل ذهن او د خپل شهر منشیات او خرڅولو چې دی هغه بیا زیرو ټولرنس هغه ته سخت سزا دي
دې چېرې چونکې د سره زما د خواجه سراو کپړې دي زنانو کپړې نو په ما باندې څوک شک نه کوي سره و دې هم سنیچینګ کولی شي هغې د وجه دې فیلډ ته د ایډیا راغلی دا اپلای کړی د مخکې څونه وارداتونه کړي زه مخکې نه دي کړي فرسټ ټایم دا داسې پورې نو ډېر ځل مطلب دا تاسو ښېګڼه هم کړې ده چې په وخت ووېرېدو نو هاف فرای یا فل فرای نه هم بچ شو بالکل چې دا هغه نه هم بچ شو او د ده چې هغه دی مستقبل کې به د ده کېدای شي د ده لپاره اپورچونټیز هم میلاوي شي څنګه تاسو خبره وکړه دی د پنجاب ګجرخان دی دی اوسېږي په نشترآباد کې دی څه وایي چې دی به واردات راتلو دلته څنګه دې دلته کې چې دې لوکل ټیکسي به د بک کړې وه د دې خواجه سراو خپل یو کس هغه مخصوص ټیکسي والی هغه به یې کړی هغه به دلته هغې پک اینډ ډراپ کول او بوتلو به یې د پسې نور خواجه سرا یا څوک داسې سفارش لپاره راغلي نه جی بالکل نور راغلي د دې موږ کوم چې ټرانسجنډر کمیونټي مشران دي د دې موږ شکریه ادا کوو چې هغې هم اوس په دې پوه شي چې کوم یو خواجه سرا کرایم کې انوالو دي هغه نه راځي دوی پولیس ته خپل جرم منلی دی که عدالت کې منلی دی پولیس ته منلې دی عدالت په مخ کې خو کنفیشن ونه کو او پولیس مخکې جرم منلې دی او دا چې کوم واردات کې پستول استعمال شوی او کوم موبایل د سنیچ کول عادت کې ورشي اوورال که موږ وګورو نو زموږ د پښتنو معاشره ده اکثر زنانه هم نه چیک کېږي تاسو سره په ناکو باندې خو لیډیز وي نه زنانه ځکه هم نه چیک کېږي خواجه سرا خو بیا بالکل پولیس نه چیک کوي دې نه پس که مطلب داسې خواجه سرا تاسو چېرته وینئ نو بیا به چیک کوئ خامخا ځکه دې سره به اسلام وه بالکل چې دا خو چیک کول پکار دی خو چونکې موږ سره د لیډي کانسټیبل مسله وي او دې خو کوم وارداتو دي نو ورته خواجه سرا ویپن ګرځولو دا یو نه منلو خبره وه هسې که موږ وګورو یا خو ډېر مطلب کم چې د دې ظاهري موږ وګورو که نه هغې کې خو دې ډېر معصوم وي که نه هسې د دې چې کله بیا تاسو انټاروګېټ کوو تاسو به یې تپوس کړي چې دونه زړه در کې څنګه را پیدا شو چې لکه مطلب ناچ ګانا او بیا خامخا په چا تماچې پوستل او بیا په یو ډاکټر باندې تماچې پوستل بس چونکې دې ته حیات آباد چې دی هغه کې الحمدلله ټول سوفسټیکیټډ خلک دي ډاکټران دي انجینران دي غټ خلک دي افسران دي نو که ډاکټر نه وي نو بل به چېرته انجینیر و یا به چېرته بل غټ افسر باندې تماچا کړو نو چونکې حیات آباد چې های لیول های پروفایل خلک دي هغه خو بس لکې دي دا داسې دا ټارګېټ نه و چې ډاکټر یې اخلي پروبلم دې د بل هم راغلی خو چونکې دې وي چېرې زما څو ورځې وشو چې ما سره خرچه ختمېده او ما پروګرامونو د هغه هم خراب و سیسټم هم خراب و نو ځکه دې سیټ ته راواړېدو هسې ما د حیات آباد د خلکو نه اورېدلي وو چې لکه دی به په دې سړکونو باندې درېدو په دغه نورو غلطو کارونو کې هم دی ملوث و داسې څه خبره شته داسې موږ ته څه رپورټ ځکه نه دی شوي چې موږ لکه ګرفتار کړی نه دی او څنګه چې داسې ته ما ووي چې دې خلاف شکایت موږ زما 2 میاشتې چې راغلی او دا شکایت موصول کېدل به موږ هغه باندې موږ چې دی د پسې رکي وغیره به کوله خو دې لاس ته به نه یو څو ځل موږ د باندې ریډ کولو کوشش هم او په دې به لاس ته نه راتلو دې به بیا بوټو بوټو کې له هغې کې پړ کې پړ شو پولیس به ووي تاسو مسؤلو سنیچران چې کوم دي هغه نیولي دي انټاروګېټ کړي دي د هغې او د ده په انټاروګېشن کې تاسو ته څه ښکارېدل چې دی به مطلب بیا به دا کار کوي هسې اندازه څه کېده چې صرف به یې بالکل به نه کوي ځکه چې د ده کوم ندامت و د هغه کوم خفګان و هغه به وکتو سنیچران چې کوم دي نو میکسیمم زموږ چې دا ډرګ ایډکټس دي آیس ایډکټس دي هغې د وجې نه دي دا فیلډ ته راوړي دي او زموږ چې کوم دا خواجه صاحب دی یو مجبور قسم مجبوري ورته ویلي شي چېرې یو پیسو تنګدستي ورته راغله د هغه وجې نه دا سټپ واخیستو هسې کله ډاکټر صاحب ته پته ولګېده چې ده نه خواجه سرا پیسې اخیستې وي که نه تاسو به سره بیا ګپ شپ لګولې هغه هم ډېر ملامت او چې لکه مطلب خواجه سرا ورته نه څنګه پیسې واخیستې څه شرمېدو را شرمېدو بس کیسر به یې شرمېدلو خبره خو ځکه نه ده چې که تاسې به زنانه هم ما چې ونیسو نو بیا به تاسې ورته هینډز اپ کېږي دا خو لا خواجه سرا څه دی خیال دی به کیس فالو کړي فالو بیا کړي خو بس ما څنګه تاسو چې حیاتداري خلک دي عزتداري خلک دي او حیات آباد کې چې دي نو هغه بیا زیاتره کوشش دا وکړي چې دا مسله حل شي او پیچ اپ ته وړي ګرانو کتونکو تاسو څنګه د ایس ایچ او صاحب او د هغې د ټیم خبرې واورېدې چې سنیچینګ خو په پېښور کې د ډېر وخت نه کېږي کله نه چې موجوده سی سی پي او راغلی دی نو دا خبرې سره موږ اګري کېږو به ضرور چې په هغې کې کمې راغلی دی په دغه کې څه چې په ډېرو جرمونو کې کمې راغلی دی خو دا اوس چې کم کس نیول شوی دی نو څنګه چې دوی ووایي چې یاره د هغه مجبوري وه نو دا هو که موږ وګورو خواجه سراو کې هغه چې کم پیدایشي خواجه سراو نو هغه ډېر کم و شوقیان پکې ډېر زیات دي کم چې د دې شوق لري نو هغې دپاره دا یو مثال دی چې دا یو وخت وي چې د دې خلک مطلب نخرې برداشت کوي او خلک پې خرچې هم کوي اخري حد یې دی چې یې خلک مړ کي
یا منشیات خرڅي دا پکې اوس یو د سنیچینګ واقعه رااله نو واقعي چې پولیس یو ډېر ښه کار کړی دی خو د عبرت دپاره پکار دا ده چې پولیس داسې تفتیش وکړي او عدالت کې داسې چالان جمع کړي چې دته سزا میلو شي نو دا به د نورو خواجه سراو دپاره یا د جرایم پیشه دپاره یو مثال وي. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله دې زموږ پرده وساتي.